ټول مخکې ما دا وویل چې په سوشل میډیا باندې کې ستاسو چې کوم معاهده شوې په 2013 کې د هغې یو کاپي چلېږي چې په هغې کې ویل شوي چې په 2013 نه بعد 2018 کې تاسو الیکشن نه کوئ. آیا په 2018 کې الیکشن ته پرېږدو څه وجوهات دي؟ د دې زه تاسو ته دوه جواب راکوم. یو جواب هغه دا دی چې شاید چې مولانا رشید احمد صاحب هغه به دا اوري چې د حاجي فقیر محمد خان نه زما په دفتر کې 2 ځله ده وویل چې د دغې معاهدې نه زما رجوع ده. بیا د اکرم خان دراني او د مولانا طاهر الرحمن صاحب په مخ کې د 15 کسانو مخ کې خپل کور کې وویل چې کوم تحریر چې زموږ شوی دی هغې نه زما رجوع ده. که دا خبره هغه غلطه وي دا رجوع دې نه کړي او دا ثبوت دی ورکولی شي نو بیا تاسو ما باندې څه جرمانه لګوئ یا تاسو ما ته څه خبره کوئ زه د هغې ذمهوار یم. دویم د دې جواب هغه دا دی چې دا حلقې دا د پالټو وي دا د کارکنانو نه. کله چې مولانا صاحب له دو دا معاهده وړله مولانا صاحب وویل چې ما څخه د دې حیثیت نشته دا د جمعیت علماء اسلام او د متحده مجلس عمل د هغې سیټ دی دا پارټۍ په خپله ورکوي که پیپل پارټي ده که ان پي ده دا د چا کارکنانو پورې نه ده چې دوی به یو بل ته سیټونه حواله کوي. لهذا دا فیصله دا ما ویټو کړله او دا فیصله ما ختمه کړه. زمونږ چې کوم د بډګرام دوش پوسټونه راغلي وو هغه چې کوم دی تاسو ته ویل چې دو نوز لیره ورکړه دې باید تاسو څه وغواړئ؟ دا ما په خپل یو جلسه کې چې دی نو دا خبره کړې ده که دا چا ثابته کړه چې دا د بټګرام سیټ دی او دا ما بل ځای کې چې دی نو ورکړل دی زه ستاسو په وساطت سره اوس اعلان کوم چې زه اوس د الیکشن نه دستبرداره کېږم. درېیم سوال زما دا دی چې زیاته ویل کېږي چې کوم د بټګرام فنډ دی هغه چې کوم دی مولانا فضل الرحمن صاحب په ریاض اسماعیل خان کې او بڼو کې استعمالوي آیا دا رښتیا دي؟ د مولانا فضل الرحمن صاحب په وینا باندې بټګرام له فنډ میلاویږي د هغه په وینا باندې چې دا زما منبر دی دا زما مینې دی ستا نواز شریف ته وایي چې ما سره یو معاهده ده زما منبر له به ته هغه فنډ ورکوي چې ځای کې چې هغه د بټګرام فنډ هغه اخلي د هغه سره خپل لږ دي. د جماعت اسلامي کوم چې تاسو سره په ام ام ای کې شامل دي د ام ام ای نه بغاوت کول او د کوم چې عہدې ملاو شوي د هغې نه استعفا ورکول څه وجوهات دي؟ د هغې وجوهات به هغو ته معلومي ما په ذهن کې خو څه داسې خبره نشته. ما خو په خپل دغې کې الیکشن آفس کې دا خبره کړله بل ځای کې مې دا خبره کړله چې موږ باوجود د دې نه چې تاسو ته به معلوم وي چې د سید ابوالعلا مودودي د هغه په تحریرونو باندې د علماو اعتراضونه دي لیکن د قیادت د وجې نه موږ هغه خبرې هغه دفن کړل دي نو زموږ په قیادت کې د دوی څه اعتراض دي نو هغه د دوی موږ ته ووایي چې څه اعتراض دی نه زموږ په قیادت شته نه په موږ شته نو ما ته خو د دې هېڅ وجه نه ده معلومه چې دوی ولې دا هډدرمي کړ ده او اوس مې ورته هم اپیل چې دی نو وکړو چې واپس شئ د آزاد چې دی نو امیدوارانو د هغې حمایت مه کوئ. قاضي صاحب چې د مولانا فضل الرحمن بډرام ته راغلی و په جلسه کې هغوی د 250 بسترو باندې مشرتا اعلان کړی و آیا هغه بډرام جوړ شوی دی یا جوړېږي؟ مولانا فضل الرحمن صاحب اعلان نه و کړی اعلان وزیر اعظم کړی و د 46 هسپتالونه په ټول پاکستان کې هغې کې یو بټګرام کې و او دراني صاحب په خپل تقریر کې د هغې وینا هغه کړې او اوس هم چې هغه 46 هسپتالونه چې په پاکستان کې کوم ځای کې جوړېږي نو بټګرام به پکې چې دی نو وي نو چې اوس د پاکستان دا المیه ده چې یو وزیر اعظم هغه چې یو اعلان وکړي او چې بل حکومت راځي هغه د هغه منصوبې ختموي نو هغه باقاعده دا ماته دننه معلومات شته چې هغه 46 هسپتالونه چې دي هغه د حکومت ته حواله کړي دي بجټ کې هغې له څه ومایخي ده. ډېره مهرباني.